بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 193 دی او الدرس التاسع والاربعون یو کم 50 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ الفعل الماضي التلمیذة د فعل ماضي باس پکو. التلمیذة یوه شاګرده، د یوې شاګردې باره کې باس کو. دې نه پس درسونو کې به بیا راځي په الخمسون درس کې به راځي 50 نمبر درس کې التلمیذتان دو شاګردانې، او بیا به د دې نه پس بیا یو 50 درس کې راځي التلمیذات یعنی ډېرې شاګردانې. نو دلته اوس یوه شاګرده ده، د هغې دپاره به مونږ په دې اول 8 جملې دي، په دې کې به د واحد مؤنث حاضر صیغې او د واحد متکلم صیغې د دې به بحث کیږي. او د ښکته کې چې دی کې د واحد مؤنث حاضر د فعل ماضي او د په دې خوا جوابونو کې به د واحد متکلم صیغې د دغه به مشق پکې کیږي. نو تسألو دا د فعل مضارع صیغه ده، 4 نمبر صیغه ده، د مؤنث لپاره استعمالیږي، خو د دې فاعله دا د موجوده ده المعلمتو. تسأل المعلمتو استاذه تپوس کوي. تسأل المعلمتو استاذه تپوس کوي. وی کړو نه ماضی معنی به نه کوي، د مضارع معنی به کوي، د حال یا د مستقبل معنی به کوي. تسأل المعلمتو معلمه تپوس کوي. معلمه استاذې ته وایي، یعنی ښځه چې کومه استاذه وي هغې ته معلمه وایي. تسأل المعلمتو معلمه تپوس کوي، استاذه تپوس کوي فاطمه ته د فاطمې نه. استاذه د فاطمې نه تپوس کوي، استاذه د فاطمې نه تپوس کوي. وایي ماذا فعلتی، ماذا فعلتی. فعلتی معنی تا وکړه، دا د فعل ماضي 4 صیغه ده. فعل ماضي واحد مؤنث حاضر غایب حاضر 4 نه بلکې دا تقریبا 11 صیغه ده. ها 10 صیغه ده. ماذا فعلتی، ماذا فعلتی تا څه وکړه. فی الصباح سحر، تا سحر وخت کې څه وکړه. ماذا فعلت فی الصباح تا سحر وخت کې څه وکړه. نو هغه ورته وایي فتقولو، نو هغه وایي فتقولو. تقولو د فعل مضارع 4 صیغه ده او د واحد مؤنث غایب دپاره استعمالیږي. فتقولو هغه وایي، نو هغه وایي قمتو زه پاسېدم. قمتو دا واحد متکلم صیغه ده د فعل ماضي. قمتو زه پاسېدم فی الصباح سحر وختي پاسېدم. وتوضأت او ما اودس کو. وتوضأت او ما اودس کو. وصليت الفجر. وصليت توضأتم دا د فعل مضارع و د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. ما اودس د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده. توضأت ما اودس کو. وصليت او دام د واحد متکلم صيغه ده د فعل ماضي. ما منذ کړو الفجر د سحر فی البيت کور کې. ٹھیک شو. وتلوتو دا تلوتم واحد متکلم صیغه ده د فعل ماضي. تلوتو معنی ما تلاوت کړو القرآن الکریم د قرآن کریم. ثم تناولتو تناولتم دا د فعل مضارع د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. تناولتو معنی ده ما وکړه الفطور ناشته. ثم تناولت الفطور بیا ما ناشته وکړه، دا د واحد متکلم صیغه ده. اخذتم د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. ما راواخست کتبی خپل کتابونه، کتبی خپل کتابونه. وجئت او زه راغلم. جئتم دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. زه رالم الی المدرسة مدرسې ته. ٹھیک شو. نو دا خو زموږ سره د واحد متکلم صیغې او دا یو صیغه را سره پکې د واحد مؤنث حاضر صیغه وه او دا را سره د واحد مؤنث غایب صیغه ده د فعل مضارع. ښه اوس سوالونه دي. متى قمت فی الصباح، متى قمت فی الصباح د دې نه تپوس کوي. وایي متى قمت ته څه وخت پاسېدې. فی الصباح سحر، ته سحر څه وخت پاسېدې. ته متى معنی کله یا څه وخت. قمتی ته پاسېدې. قمتی دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده. فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده. متى قمت فی الصباح ته سحر څه وخت پاسېدې. نو هغه جواب ورکوي قمتو زه پاسېدم. دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. دلته مؤنث ځان لپاره استعمالوي او دا مذکر ممځان له همدا استعمالوي. قمتو زه پاسېدم فی الصباح الباکر سحر وختي. فی الصباح الباکر سحر وختي. بیا ته تپوس کوي هل سمعتي، آیا تا واورېده. سمعتي دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده. هل سمعتي اذان الفجر، آیا تا د سحر اذان واورېدو. هغه جواب ورکوي نعم او جی، نعم او جی.
سمعتو ما واورېده سمعتو ما واورېدو اذان الفجر د سحر اذان سمعتو اذان الفجر سمعتو اذان الفجر ما د سحر اذان واورېدو. نو بیا ته تاسو کوي وای هل بیتو کی آیا ستا کور بیتو کی ستا کور هل بیتو کی آیا ستا کور قریب نږدې دی من المسجد جومات ته آیا ستا کور جومات ته نږدې دی؟ هغه جواب ورکوي نعم بیتی او جی زما کور قریب من المسجد جومات ته نږدې دی. بیا ته تاسو کوي اين صلیت الفجر تا د سحر مونځ چېرته وکړو؟ اين صلیت الفجر تا د سحر مونځ چېرته وکړو؟ نو ګورئ دا صلیت سمعت قمت وغیره وغیره دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده. اين صلیت الفجر تا د سحر مونځ چېرته وکړو؟ هغه ورته صلیت الفجر ما د سحر مونځ وکړو. صلیتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. صلیتو معنا ما مونځ وکړو. الفجر د سحر فی البیت کور کې صلیت الفجر فی البیت ما د سحر مونځ کور کې وکړو. بیا ته تاسو کوي کم قرأت القرآن کم قرأت دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده. هل کم قرأت القرآن کم معنا د څومره قرأت تا ولوسته القرآن قرآن یعنی تا د قرآن پاک څومره وویلو څومره تلاوت ته وکړو څومره دې ولوستو؟ هغه ورته قرأتو ما ولوستو ما وویلو جزءا جز یوې سپارې ته وایي جزءا من القرآن د قرآن پاک یوه سپاره ما د قرآن پاک یوه سپاره وویله ام الوستله. بیا ته تاسو کوي ماذا شربت فی الفطور شربت معنا د تا وسکل ما دا معنا د څه فی الفطور ناشته کې تا ناشته کې څه وسکل؟ هغه ورته شربتو ما وسکل لبنن پی شربتو لبنن ما پی وسکل. بیا ته تاسو کوي هل لعبت فی الطریق آیا تا لاره کې لوبې وکړې آیا تا لاره کې لوبې وکړې؟ هل لعبت آیا تا لوبې وکړې؟ لعبت معنا د تا لوبې وکړې دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده. هل لعبت فی الطریق آیا تا لاره کې لوبې وکړې؟ جواب ورکوي ما لعبتو ما لوبې ونه کړې فی الطریق لاره کې ما لاره کې لوبې ونه کړې. بیا ته تاسو کوي هل جئت وحدك جئت معنا ته راغلې دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده. هل جئت آیا ته راغلې وحدك یوازې آیا ته یوازې رالې؟ هغه ورته لا نجي بلکې جئتو مع اختي جئتو زراغلم مع اختي خپل خور سره. نو دې درسونو کې چې دا کوم سمعتو دغه شان صلیتو قمتو قرأتو شربتو لعبتو جئتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغې دي او دلته مؤنث دپاره استعمال شوي دي او دا قمت سمعت او صلیت قرأت شربت لعبت جئت دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغې دي. نو فعل ماضي اول درس چې و زمونږ د التلمیذتو د یوې شاګرد د باره کې دا اول درس تیار شو. انشاءالله دا سبق زمونږ ختم شو. دې نه پس به مونږ تمرین حل کوو. بیا به مونږ د دوو طالباتو په باره کې بحث کوو. د هغې دپاره به تسنیه مؤنث حاضر او د تسنیه متکلم صیغې استعمالو او کوشش په پکې دا وي چې تسنیه مؤنث غایب صیغې هم پکې بحث وشي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.